د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه جګړه شروع شوې ده غیر اعلانیه جنگ دی چې اهداف هم واضح نه دي مقاصد هم واضح نه دي د ملک چې څونه میجر پولیټیکل پارټیز دي هغه هم په اعتماد کیندي اخیستي اوس د هغې جګړې په بنیاد باندې چې کوم دی دې خوا د ډیورنډ د کرښې او د ډیورنډ د کرښې اخوا چې کومه دی عام سیویلین چې کوم دی دا ټارګټ کیږي هغه چې کومه دی په شهادتونو رسیږي پرون به تاسې ویډیو کتلي اوس د اسلام آباد چې کوم پولیټیکل اشرافیه ده یا جرنیل شاهي ده هغې ته چې کوم دی د دې خطې چې کوم صورتحال دی یا خو ورته د هغې پوره معلومات نشته دی یا د دې خطې د جغرافیې نه خبر نه دي یا د تاریخ نه خبر نه دي چې سلارزو کې کومې ګولۍ اورېدلې نو دې خوا هم سلارزي دي او اخوا هم سلارزي دي دې خوا هم مامون دي او د ډیورنډ د کرښې اخوا په کونړ کې هم مامون دي او دغه سلسله بیا دغه شان راواخله تر د شینوارو نه راونیسه ساپو نه راونیسه دا رسا د چمن د دروازې پورې دواړه سیټ ته چې کومه دی یو خلک دي یو مسلمانان دي یو پښتانه دي یو افغانان دي اوس چې کله نه دا نوې قصه شروع شوې ده نو په دې باندې نه په دې هاوس کې خبره کیږي نه په الکترونیک میډیا کې څه خاص خبره کیږي او نه د دې حقیقت نه چې کومه دی څوک ولس خبروي چې پرون په باجوړ کې یا په خیبر کې او یا په کونړ کې کومې جنازې اوچتې شوي دي نو هغه زیاتره تعداد د ماشومانو دی زنانه دي او پاکې سپین ږیري دي په جنګ کې خو چې کوم دی دلته حفیظ صاحب ناست دی اسلام آباد کې او په کابل کې مولانا صاحب ناست دی یو ځان ته حفیظ صاحب وایي او بل ځان ته چې کوم دی مولانا صاحب وایي نو موږ ته دا تپوس کوو چې د شریعت په رڼا کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې څه حکم دی په دې حوالې سره چې کله د دوو ملکونو جنګونه شروع شي نو په هغه کې ماشومان زنانه سپین ږیري دا خو د قرآن حکم دی چې هغې ته به نقصان نه رسوئ خو که موږ وګورو نو دوی په خپلو خپلو ځایونو کې محفوظ ناست دي د پبلک دی چې کومه دی هلته یو ډال جوړ کړی دی هیومن شیلډ یې جوړ کړی دی د پبلک د منځ نه توپخانه ولګوي لکه پرون په چارمنګ او ماموند کې د قوم د منځ نه توپخانه لګولې او ګولۍ وریشتلې او د هغه سره چې کومه د افغانستان هغه حکومت چې 20 کاله ورله دیو جدوجهد کاوه او رای وستل په کابل یې کېنول نو په هغه ورځ باندې هغه جنرل پیزمید په کابل په سیرینه هوټل کې ودرېدل او د چایو کپ یې راغیستی او جشن یې مانځه چې موږ فتحه وکړله او د پاکستان غټو غټو پالیټیشن او پاټو چې کوم دی دا دعوې کولې چې یاره دا ډېره لویه فتحه وشوه زموږ خپله خلک راغله او دا په کابل کېناستل نن د هغه خلکو سره د پاکستان دا مقدره په څه باندې ورانه ده دا یارانه د 45 کالو ستاسو په څه شي باندې ورانه شوله چې ستاسې په دغه ورانه یارانه کې نن بیا پښتانه ماشومان زنانه سپین ږیري هغه چې کوم دی سفر کیږي هغه شهیدان کیږي هغه قتلیږي هره شپه چې کوم دی په سلارزو کې او په لغړۍ کې چې کومه دی ګولۍ وریږي د هغه سیډ نه راوړي دوی د دې سیډ نه وراړئ هغوی د هغه سیډ نه راړئ یوه ړنده کاته روانه ده دا هدف یې معلوم نه دی یعنې چې ملیټري ټو ملیټري فایټ وشي په ګراونډ باندې پته ولګېږي خو عام ولس پکې سفر کېږي نو دا ډېره یو حساس ایشو ده ستاسې په علاقو کې هم چې کوم دی تاسې به نوټ کړي زه په دې وخت کې افسوس کوم چې کاش مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه ژوندی وی او یا مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه شهید ژوندی وی او په دې وخت کې دې قام ته چې کومه دی د دې موجوده جنګ چې حفیظ صاحب او مولانا صاحب د کابل نه شروع کړی دی د دې په اړه ورته چې کومه دی لږ واز او نصیحت کړی وی او د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته چې کومه دی دلایل پیش کړي وی چې تاسې دا کم فساد شروع کړی په دې کې عام عوامو ته نقصان رسیږي عام عوام هم تباه و برباد ده ما نه اکثر ملګري تپوس کوي جناب چیرمن صاحب دا خپل چې زمونږ د دې هاوس کم معزز ممبران صاحبان دي په میټینګز کې مې اکثر ویني یا هم چې کوم دی په دې هاوس کې ویني چې هره ستار وخت پرې مخ باندې داسې پیل کېږي چې ته ډېر زیات غوسې او ډېر زیات په ټینشن کې نو دا حقیقت دی چې په یو داسې معاشره کې موږ ژوند کوو
چې هره ورځ بارود دی، دماکې دی، ټارګټ کیلینګ دی، اغوا برای تاوان دی، دهشتګردي ده، نو په خوف او ویره کې چې کوم دی زموږ ژوند دی، زموږ د ولس ژوند دی، نو په دغه کې به چې کوم دی انسان په مخ باندې څه مسکا راولي، څه خوشحالي به چې کوم دی په مخ باندې راولي. مسکا او خوشحالي خو چې کومه دی په لاهور کې چې کوم شهرین دي هغې راوستلی شي، په کراچۍ کې چې کوم شهرین دي هغې راوستلی شي، په اسلام آباد کې چې کوم شهرین دي هغه په مخ باندې مسکا او خوشحالي راوستلی شي. دلته خو که موږ یو مثال ورکوټه غونته کې درکو، هغه پاکستان کې یو انټرنل زما د کرکټ برکټ څه ډېر لګ نه، خو یو ټورنمنټ روان دی، پی ایس ایل نامه ورته وایي، هر کال کېږي، د هغې میچ دلته په پېښور کې نه کوي. یعنې دا صوبه انټینشنلی فیډریشن داسې ډیکلیر کړل لګوي چې بس دا خو دوزخ دی چې هر څه پکې کېږي نو کېږي به، خو دلته به د انټرټینمنټ دپاره یا د فنون لطیفه دپاره یا د سپورټس دپاره څه قسمه اکټیویټي نه کېږي. نو زه د خپل د دې صوبې چې کوم چیف ایگزیکټیو دی وزیر اعلی صاحب نه دا خواست کوم چې دا موضوع چې یو طرف ته خو دهشتګردي ده، جنګ دی، د هغې خو 15 کاله وتل څه سلوشن یې روي نیستلو، خو اوس یې نوې قصه شروع کړې د افغانستان سره، د پاکستان چې کومه نامنهاده جګړه روانه ده، پاکې عام عوام مري، شهیدان کېږي بې ګناه. نو لہذا زموږ چې کوم د صوبې چیف ایگزیکټیو دی دا د فیډریشن سره دا مسله ډېر په سیریس انداز کې او ډېر زر چې کوم دی اوچته کړي چې یاره تاسې د دې دپاره چې کوم دی چې زموږ په صوبه کې کومه حالات روان دي، ولې د صوبې چې کومه حکومت دی یا دلته چې کومه اسمبلي دغه په اعتماد کې نه اخلئ، یا د دې صوبې چې کوم پالیټیشن دي، میجر پالیټیشن دي، هغه ولې په اعتماد کې نه اخلئ. نو زما به د دې ایوان په وساطت سره د چیف ایگزیکټیو نه دا مطالبه چې فوري طور باندې چې کومه دا حساسه ایشو د فیډریشن څخه اوچته کړي چې یاره تاسې نور دا کومه قسم چې هلته روانه کړې ده او د خلکو د منځ نه توپونه لګوئ، په دې کې عوام ته نقصان رسیږي، دا ډرامه نوره بنده کړي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. Mr. Nisar Khan.